مونږ په دې سماجی مسلو باندې د سوشل ایشوز باندې مونږ خبره کوو. زمونږ دې کې هیڅ قسمه ذاتی عناد بدنیتی لاس ذاتی ایجنډا نشته. زمونږ کار دا دی د صحافت چې کوم ځای کې خرابتیا وي هغه مشرانو ته خول او هغې باندې ګوته کېښل چې دلته کې دا کار کېږي. زه تاسو ته یقیني ووایم وختي چې مونږ راووتو نو شاجي خپل کور طرف ته روان شو، زه خپل کور طرف ته روان شوم. تاسو د قدرت کار ته وګورئ چې د کچرو چوک ته راورسېدم نو مخکې نه ماته چا ویلي چې دا دلته دا پل کې دغسې مسله ده او خطرناک دی. نو زه دغه پل ته لاړم، هلته ما ویډیو جوړوله چې هلته نه را روان شوم نو د بل پل باندې زما ملګری شاجي ولاړو. نو ما زړه کې سوچ وکړو چې لکه مونږ په دې باندې نه خپلو کې څه خبره کړې ده، نه څه پلانینګ دی، نه زمونږ څه دغه ګنې بیا کېدی شي دا ټول پروګرام مونږ په شریکه کړی وی. خو دې نه دا نوښار ته زه صرف دا ویم چې دا زمونږ د دې نوښار ترقۍ سره او د دې د مختلف چې کوم انفراسټرکچر دی، که د دې ادارې دي، که د دې خلق دی، که د دې نورې اساسي دي د دې نوښار، نو هغه مونږ خپل امانت ګڼو او د هغې حفاظت مونږ هغه شانتې خپل ځان باندې فرض ګڼو چې څنګه زما د دې ملک یو فوجي یو سپی هغه په بار نه په دې ملک حمله کولو والا یو قوتي او هغه سره مقابله کوي او د هغه مقابله کوي او هغه سره جنګ کوي. نو دقسې مونږ دا نوښار دا ټول سرحدونه دا ټولې محکمې دا ټول خلق دا خپل ځان سره یو امانت ګڼو او د دی دپاره او د دې د بقا دپاره او د دې د حفاظت دپاره او د دې 25 لکو نه زیات نوښاریانو د حقوقو دا جنګ او د دې د ادارو د تحفظ، د دې د سماج، د دې د کلچر، د دې د ثقافت، د دې د مذهب مذهبي اقدار، د دې جغرافیایي حدود، د دې نظریاتي چې کوم اقدار دي حدود دي د هغې حفاظت په ځان باندې دقه شانتې فرض ګڼو او د دې لپاره مونږ غټې نه غټې قربانۍ ته مونږ تیار یو. ګرانو کتونکو سیاست باندې به مونږ خبره کوو، مونږ به په سماج هم خبره کوو، مونږ به چې عوامو کې کومې مسلې راځي مشکلات راځي کرایم کېږي مونږ به په هغې باندې هم خبره کوو. خو فوکس مو هغه عوام دی او نوښار دی او د نوښار دا محکمې دي. په دې محکمو باندې به مونږ د بنګ انداز کې خپله خبره کوو.